حافظه وینه څه پراشي ښایي که وینه کمه یې ښایي ښه حافظه ته مو څو ملګرو ته لسې سره مو دپاره تاسو بلډ بینک ته وینه واکړو څنګه مو دپاره آفرین ترشه حافظه دا وایي چې مو دپاره بلډ بینک ته وینه واکړو بسم الله الرحمن الرحیم خپلو ټولو درنو کتونکو ته د زړه د کومې نه سلام السلام علیکم ملګرو وینې ورکول دا څه معمولي خبره هم نه دی او د وینې ورکول دا د نقصان خبره هم نه دی معمولي خبره په دې نه دی چې کوم خلک هم چاته وینه ورکړي او وینې سره دا رقم ماشومانو و هغه مریضانو څخه هغو ته د وینې ضرورت هېڅ هغه د ډلیوري کیسز په صورت کې هم کېدلی شي هغه د اکسیډنټ په صورت کې هم کېدلی شي د کینسر مریض هم کېدلی شي وغیره وغیره مده داسې مریضانو ته څه کله هم د وینې ضرورت یا په داسې حالاتو کې چې هغو ته د وینې ضرورت سوای د وینې لګولو نه علاوه د هغو بل یو علاج هم کفي نه وي د خپلې علاقې څومره هم ځوانان دي هغو ته موږ سپیشلي دا ریکویسټ کوو چې تاسو ځوانان یو کوم خلک چې 18 ساله زیات عمر لري 50 کیجي نه زیات وزن لري هر یو سړی که هغه میل دی که هغه فیمیل دی هغه وینه ورکولی شي او د خپلې علاقې چې څومره هم سپورټس والا ملګري دي څومره هم چې ینګ طبقه دي هغو ټول ته موږ سپیشل ریکویسټ کوو میلر بلډ بینک سره تقریبا 60 کې کري د شپېتو پورې واړه داسې ماشومان دي چې هغه مونه هره ورځ 2 یا 3 یا 4 مریضان تازه وینه مونه غواړي که چیرې دغو تلسیمو مریضانو ته موږ تازه وینه ور نه کړو نه دغو ماشومانو ته د جوړونو در سره سره یو دو رنګ هم خرابېږي او د ورځ په ورځ نور هم خرابېږي چې هغه د وجې نه د دو خرابولي وجې نه د دو کور کې لوی د خفګان ماحول جوړي خپلې د علاقې ټولو ځوانانو ته میلر بلډ بینک سره خپل ځانونه رجسټر کړو میلر بلډ بینک سره تاسو خپل تعاون وکړو د وینې په صورت کې هم د زکات او د خیرات په صورت کې هم تاسو دا وینه ورکول دا رقم ماشومانو د ژوند بچ کونې کې موږ سره لوی کردار ادا کولی شي ډېره مننه خوشحاله